دی جړګانو په مجلس کې ناست دی ته واده والای تا سره دا خوند کوي چې د سپکو سپکو ځایونو کې کېنې ستا خو الله د ایمان حفاظت کړی د دې ښځې د وجې نه منه دا کار پې حرام دی چې دا د روژه ونیسي او حال دا دی چې خاوند یې په کور کې حاضر دی ځکه کیدی شي چې د خاوندو ته حاجت پیدا شي کله چې یو سړی د خپله بیبي خپلې بسترې ته راوغواړي فابد او د انکار وکړي هسې بې فبات غضبانا په دې خاوند باندې دا شپه تېره شي په داسې حال کې چې دې غوسۍ او په دې زړه کې خفګانې د دې خپلې ښځې نه په دې ښځې مونځ نه قبلېږي چې کومه د خاوند نافرمانه ده دا مونځ چې ومکي د دې سر نه یو لیش بره نه ځي دا مونځ او په دې وخت کې دا په تهجدو د شپې ولاړه ده او خاوند ورته وایي چې زما خواله راشه او دوی چې پرېږده خپل کار کوه زه تهجد کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي یو روایت کې راځي وایي دا نکاح چې یو سړی وکړي دې سره د ده نیم دین محفوظ شي یعنې د دې کور والا د وجې نه ستا نیم دین محفوظ کېږي او په دې باقي نیم دین کې د الله نه ویرېږه تقوا ځان کې را پیدا کړه د ګناه نه ځان ساته خو ستا نیم دین د دې زنانه د وجې نه محفوظ دی په دې کې زنانه ته یو اشاره ده یو ډېره ښایسته د تربیت خبره ده چې د الله نبی دې زنانه ته دا ښودل غواړي چې تم ځان د دې لایقه کا چې ستا د لاسه ستا د خاوند دین محفوظ شي دا زنانه چې ده د خاوند د ایمان او د دین د حفاظت ډېر لوی سبب دی دا زنانه که چېرته هوښیاره ده تابعداره ده د خاوند یې ډېرو ګناهونو نه الله وساتي بس خپلې ښځې ته توجه ده ځکه هغه هر وخت د دې خبره مني کور ته چې راشي خوشحاله دی نو د هغه بار غلطه توجه او ګناهونو طرف ته توجه نه ځي او کومه ښځه چې قمقلی او د ځان نه بد اخلاقه جوړه کړي خپل دین هم تباه کو او دې سره د خاوند دین هم تباه کړو ځکه د خاوند دې ته به توجه نه هغه به بار ګرځي په نورو غلطو مجلسونو پسې په ډمو پسې ګرځي بې حیا ښځو پسې ګرځي کله چې ګوري نعوذ بالله دې جړګانو په مجلس کې ناست دی هلکه ته واده والای تا سره دا خوند کوي چې داسې سپکو سپکو ځایونو کې کښېنې ستا خو الله د ایمان حفاظت کړی د دې ښځې د وجې نه او ته دونه سپکو ځایونو کې ناست دی ته په دې باندې ښه ښکاري نو دې وجې نه زنانه له دا پکار ده چې د خپل خاوند د دین او د ایمان د حفاظت سبب وګرځي دا زنانه چې الله رب العالمین د دې د وجې نه د خاوند حفاظت وکړي چې هغه چرته ګناهونو طرف ته مایله نشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د خاوند کوم خاص حق دی چې د زنانه نه خپل خواهش پوره کوي په دې کې د زنانه چې کله عذر نشته رکاوټ دی نه جوړي او انکار دی ته نه کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه دا کبیره ګناه ده چې زنانه ته عذر نشته دی څه مسئله نشته دی یا هغه کومه ماحوري حالت چې پرې راځي هغه نشته او دې باوجود هسې به د خاوند نه انکار کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته کله چې یو سړی خپلې ښځې ته د خپل حاجت دپاره اواز وکړي راویې غواړي دا زنانه دې ول راشي وان كانت على التنور اگر که دا زنانه په تنور باندې ولاړه ده او ډوډۍ پخوي لکه دا حدیث مې درته تېرې خطبې په آخره کې ویلی چې په داسې وخت کې بلکل دا ډوډۍ سوځېږي که دا زنانه خوادي خوشي بې فکره شي خو بیا هم د الله نبی فرمایي چې ته په کچن کې پخلي ته ولاړې او په تنور باندې ډوډۍ پخې او بل طرف ته د خاوند اواز تا ته وشو نو ته اواز اجابت وکړه او په منډه باندې ورشه د هغې د خدمت دپاره حاضره شه چې هغه تا نه کوم خدمت غواړي هغه وکړه دغه رنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه کله چې یو سړی د خپله بیبي خپلې بسترې ته راوغواړي فابد او د انکار وکړي هسې بې فبات غضبانا په دې خاوند باندې دا شپه تېره شي په داسې حال کې چې دې غوسۍ او په دې زړه کې خفګانې د دې خپلې ښځې نه لعنتها الملائکة حتی تصبح په دې ښځه باندې به ملائک لعنت وایي تر دې پورې چې سبا شي ټوله شپه دا ښځه ملعونه وګرځي د الله په لعنتونو ککړی شي او الله ملائک مقرر کړي دي د داسې بد اخلاقو او نافرمانو زنانو دپاره هغه ملائکو ته الله حکم کوي چې تاسو په دې زنانو باندې لعنتونه ووایئ عجیبه خبره ده د الله رب العالمین د لعنت سره ځان مخامخ کړي د دې وجې نه چې
دا خاوند د دین محفوظ کېده د هغه حیا محفوظ کېدله د دې د وجې نه او دې ورله هغه سهولت برابر نه کړلو او دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل روایت کې فرمایي وی قسم وکړو د الله نبی صحیح مسلم روایت کې راځي والذي نفسي بيده په هغه الله مې د قسمي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی ما من رجل نشته یو سړی يدعو امرأته الى فراشه چې دا دعوت ورکي خپلې بیبي له خپلې بسترې طرف ته او دا زنانه راولګي فتأبى عليه دا د خاوند نه انکار وکړي او دا خبره ول رد کړي الا كان الذي في السماء ساخطا عليها مگر هغه ذات چې په اسمان کې دی چې رب العالمین دی فوق العرش څنګه چې دا د شان سره لایق ده هغه ذات دې زنانه ته غوسه شي رب العالمین قهر ځان ته دا زنانه متوجي کی نو دې حدیث کې بل فائدہ دا شو چې د خاوند غوسه او د خاوند قهر ځان ته متوجي کول د الله قهر ځان ته متوجي کول دی والعیاذ بالله چې کله د خاوند غوسه شو الله رب العالمین دې زنانه ته خپل غوسه متوجي کوي په دې خبره د الله نبی قسم کوي زما دی په هغه الله قسمی چې زما نفس د هغه لاس کې دی چې دې ښځې ته الله غوسه شو او الله ته په قهر باندې ګوري او بل روایت کې راځي د دې مونځ نه قبلېږي چې کومه د خاوند نافرمانه ده دا مونځ چې ومکي د دې سر نه یو لیش بره نه ځي دا مونځ ځکه نیک اعمال بره ځي د قبولیت یو مقام دی هغې ته رسي خو د دې زنانه الله مونځ هم نه قبلوي د دې سر نه یو لیش بره دا مونځ د دې نه ځي ولې ځکه د دې نه خاوند ناراضه دی دا د خاوند نافرمانه ده وی دا الله وسو پورې دې ته غصي حتی يرضى عنها تر دې پورې چې دا خاوند ته بیرته رضا شي او خوشاله شي دا ښځه به راځي د خاوند نه به معافي وغواړي خدمت به وکړي او بیا به داسې یو رویه اختیار کړي دا خاوند ته بیرته خوشاله شي څو پورې چې دا خاوند ته نه دی رضا شوی الله تبارک وتعالی هم ته نه رضا کېږي او دا ډېر د یری حدیث دی د هغه زنانو دپاره او د هغه مسلمانانو خویندو دپاره چې هغوی ته د خاوند د حق ګپ غونته کې ښکاري دا ورته ټوکې ټقالې ښکاري حالانکې دا ګپ او ټوکې ټقالې نه دي او دغه رنګه بل حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم بل حق ذکر کړی ډېر ناشنا تر دې پورې چې دا زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روژه نشي نیولی عجیب او که د شپې په تهجدو دا ولاړه ده تهجد ښایسته عبادت دی که نه دی ډېر مزیدار عبادت دی الله ته پې سړی ډېر نږدې کېږي بنده خو دا د شپې تهجد کوي یو طرف ته تهجد دی تهجد نفل دی که فرض دی نفل دی او د خاوند اطاعت نفل دی که فرض فرض اوچت عمل دی که نفل او په دې وخت کې دا په تهجدو د شپې ولاړه ده او خاوند ته وایي چې زما خواله راشه او دوی چې پرېږده خپل کار کوه زه تهجد کوم نو دې ته به دې تهجد هیڅ اجر نه میلاویږي ځکه د الله نبي فرمایي دا مونځ د یو لیش بره نه خیږي خاوند د هغې اطاعت په تا فرض دی او دا تهجد نفل دی او ته دونه قمقلی چې دا نفل تا ته دې وخت کې بزرګي ښکاره شوله دا هغه د ځان نه جوړه شوې بزرګي دی ته وایي بې علمه عبادت کوونکی چې حدیث یا بې علمه بزرګي دی خلک وایي که نه بې علمه شیخي وایي سړی څنګه کوي کله کله کفر سره مخامخ نو دا هغه بې علمه شیخي ده د دې خیال دا دی چې زه به په دې نفل الله ته نږدې شم حال دا دی چې الله د دې نه په دې رضا کېږي چې دا دې وخت کې د خاوند حق ادا کړي ځکه د هغه حق ادا کول فرض دي او که دا نفل وکړي او د خاوند دا خبره ونه ماني نو دا نفل قبلیږي نو عجیب خبره دا ده او دغه رنګه نفلي روژه چې کله دا نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي کله چې خاوند په کور کې دی نو که هغه په سفر دی او نشته کور کې بیا ټیک د بیا دې نیسي نفلي روژې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه حلال ندی دی یو زنانه د پاره دی ټکو ته وګوره د الله د نبی دی الفاظو ته په زنانه دا کار حلال ندی منه دا کار په حرام دی چې دا د روجه ونیسي او حال دار چې خاوند په کور کې حاضر دی ځکه کې دی شي چې د خاوند ته حاجت پیدا شي او خاص کر چې فتنو دور یو د الله نبی دا فرمایلی چې چرته بهر ستا نظر غلط استعمال شي او شیطان تا وسوسه د ګناه درواچي فورا نعوذ بالله و یو زر کور ته لاړ شو تا سره په کور کې خپل هغه بیبي شته چې د حاجت تی پوره کولای شي الله تعالی حلال لار درکړی دا یو جایزه موقع درکړی دا په حرامو ځایونو کې چې کوم دې ټونګي مواه نو کې دې شي د دې سړی د خپل بیبي ته حاجت راشي
ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی حلال نه دي چې خاوند دی په کور دی او دا د ځان نه روزه نیسي نفلي فرضي کې خود خاوند نه تپوس مپوس نشته خو فرض دا خو بنيسي دا د نفلي روزه خبره کوي د الله نبی خاوند ته به وایي چې سبا روزه شم ستا اجازه دی به تا وایي ټیک د اجازه چې هغه ذهني تور هغه تیاری چې آو زما کور والا روزه ده او هغه ته وایي چې نه نو به نه نیسي دا اختیار ګوره د الله پیغمبر خاوند لور کړی چې په دې کې به امتدا زنانه تپوس کوي الا باذنه مگر د خاوند په اجازت به ته نفلی روزه نیسي او بیا فرمایي ولا تأذن فی بیته الا باذنه دا زنانه به د خاوند کور ته چاله اجازت نه ورکوي مگر که خاوند ته ویلي چې فلانه به راځي نو راځي به چې وایي دا فلانه به نه راځي به نه راځي دا خاوند